عوامی نیشنل پارٹی د سندھ سالار نور محمد صاحب عوامی نیشنل پارٹی ضلع شرقی تا ته خوش آمدید وایي د باچا خان دسترخوان ضلع شرقي ملګرو په تا باندې ډېر فخر وکړو چې ته زموږ په دې پروګرام کې شریک شوې او د نن په پروګرام په حواله سره مې څه پیغام دي څه تاسو راکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نور الله صاحب د ټولو لاول خو ستا ذاتي طور یو جهان مننه چې تو د خدایي خدمتګارۍ سره سره د خدایي خدمتګار دا خدمت هم ټولې دنیا ته رسې او زه داد ورکوم شاباسي ورکوم د خدایي خدمتګار د دې ضلعې خدایي خدمتګار سالار تاسو په خپله ستاسو سره شاهزیب خان صاحب ټول ټیم ته او ستاسو د ضلعې تنظیم ته ستاسو د ضلعې ټولو ملګرو ته او نور الله صاحب خدایي خدمتګار کار دغه دی کم چې باچا خان مونږ ته دا پیغام را کړی او دا لارې راته پرېښودې چې د خدای تعالی د مخلوق خدمت نو هغې کې دا څنګه چې تاسو وکړو چې د خدای تعالی د مخلوق خدمت د خدای تعالی خدمت دی روز جماعت دی په دې مخلوق باندې کول دا عین عبادت دی. په دې وخت کې د خلکو ډېرې مجبورۍ دي ډېر ضرورتونه دي که فرض که هغوی ته یو وخت په مړه خېټه روټۍ میلاو شي او روز جماعت یې وکړي نو دا ډېر لوی نعمت دی. زه شکریا ادا کوم ستاسو د ټول تنظیم ستاسو د ټولو ملګرو او ستاسو د ټولې ضلعې چې تاسو د باچا خان بابا په دې دغه باندې عمل وکړو پیروکارۍ باندې عمل وکړو او د روژې په دې بابرکته میاشت کې په دې زبرګه میاشت کې مو د خدای تعالی د مخلوق د خدمت په حواله باندې دا دسترخوان ولګو او زه تاسو ته مبارکي درکوم او ډېر شکریا ادا کوم او تمه لرم چې انشاءالله دا د باچا خان بابا د خدایي خدمتګارۍ د کاروان به روان دوای او انشاءالله په دې حواله چې څومره کېږي د دې خلکو خدمت به انشاءالله کېږي. یو جان ډېره مننه. ارشد سهیل صاحب د عوامي نیشنل پارټي صوبایي نایب صدر دی. موږ دلته په ضلع شرقي کې د خدایي خدمتګار ضلع شرقي سالار د خدایي خدمتګار ارګنایزیشن له اړخه د باچا خان دسترخوان کې خوش آمدید وایو. صدر صاحب په ټوله کراچۍ کې په دې پروګرامونو کې سرګرم عمل دی. نن د ضلع شرقي په حواله سره ستاسو څه تاثرات دي څه پیغام دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې خو نور الله صاحب ستاسو او ستاسو د ټیم او څومره چې خدای خدمتګاران دي ستاسو د ضلعې او ستاسو د ضلعې د صدر سیکرټري د ټولو ملګرو ډېر زیات شکرګزار یو چې موږ یې راوغوښتو او حقیقت دا دی چې نن څنګه چې په ملیر کې په نورو ضلعو کې پروګرامونه شوي دغه شانتي ایسټ کې دا پروګرام نننی چې کوم روان دی ماشاءالله ډېر خوندور پروګرام دی او ملګرو پکې خپل بھرپور محنت او یو عیسا چول دا یو ښه خبره ده. حقیقت دا دی چې موږ باچا خان کملاره خو الله چې که ډېرې او که لږې خو په شریکه به وي نو حقیقت دا دی چې په کار دا دی چې موږ دغه شانتې پروګرامونه داسې ایونټ نور هم وکړو او دا کوشش وکړو څنګه چې موږ په تېر شوي پروګرام کې د ملیر په پروګرام کې ما ملګرو ته ویلو موږ له په کراچۍ کې دا پکار ده چې موږ د پښتنو په علاقو د ایجوکیشن ډېره غټه مسله ده. موږ له پکار دا ده چې موږ فری ایجوکیشن د باچا خان سکول کولاو کو کاغه فیلال موږ یو کولو او دوه کولو خو یو دوه درې موږ کولاو کو او د هغې چې موږ باقاعده نګراني وکړو او دغه شانتې لکه سکولونه بیا موږ زیاتو د خیره نو په کار دا چې موږ یو دوه شروعات وکړو او د هغې رزلټ وګورو نو انشاءالله زه تاسو ته وایم چې پښتنو ته په کراچۍ کې خصوصي د تعلیم ضرورت دی. که تاسو وګورئ که د پښتونخوا پښتانه دي ماشاءالله چې د چا نه تپوس کوي څوک کوي زه وکالت کوم څوک کوي زه انجینیرینګ کوم څوک څه شوبه څوک ډاکټر څوک یو څه څوک بل څه. دلته په کراچۍ کې پښتنو ته د تعلیم ډېره غټه مسله ده. دلته زمونږ پښتانه چې کوم نوي ینګ پښتانه دي هغه پان ګوټکا نسوار په دې کې هم مخته شوي دي او یا چې تعلیم نه دونه لرې دي چې د چا نه تپوس وکړي نو یاره به زما خو پنځمه پورې ویلی نورې نه وایم دا چلی هغه چلی زمونږ د غټه مسله او دا هم د یو سازش په تحت باندې کېږي. یو قوم چې ته شاته کوې نو هغه به تعلیم نه لرې کوې نو هغه شاته شو. نو دغه شانتې موږ له پکار ده چې موږ د باچا خان هغه کارونه هم ژوندي اوسه چې باچا خان ازادې مدرسې جوړې کړې نو پکار ده چې په پښتونخوا کې سکولونه جوړېدی شي په بلوچستان کې جوړېدی شي نو په سند کې او بیا بالخصوص په کراچۍ کې پکار موږ له دا چې موږ د پښتنو چې څومره حلقې دي هغې کې د فری ایجوکیشن فری ټیوشن سینټر یې د هغې لپاره کار وکړو او د هغې لپاره منډه تړلی وو نو انشاءالله د روجو نه بعد به موږ دا کوشش تاسو به راسره تعاوني د ملګرو به تعاوني د خیر سره خدای خدمتګار ارګنایزیشن چې څومره په سند کې ټیم دی د هغو په دې کې شدید ضرورت دی. په کار دا چې موږ
په روان وخت کې د خپل د پښتنو د کراچۍ د پښتنو د مستقبل لپاره دا کوشش وکړو چې موږ فری ایجوکیشن په هر ځای کې پښتنو ته مهیا کړو او د کراچۍ د پښتنو بله لار نشته سوای د عوامي نشر پارټۍ نه د پښتونخوا پښتانه نن په خپل وسایلو خبره کوي چې زموږ وسایل لکه دلته کې زموږ سره سرکاري او نوکري نشته کلرک نشو برسي کولی زموږ کاروباري معاش مسله ده د اوبو مسله ده د ګیس مسله ده نن که پښتانه د پښتونخوا پښتانه خو د خپل وسایلو خبره کوي بھائی زما چې څه وسایل هغه ماله راکړه موږ خو د پښتنو د کراچۍ پښتانه زموږ خو دومره بد حال دی چې زموږ تعلیم نه زموږ بنیادي سہولیات نشته موږ چې کوم د ژوندون دپاره کوم ضرورت دی هغه نشته په کار دا چې موږ د کراچۍ پښتنو دا واورئ چې موږ له ډبل محنت ضرورت دی ډبل سیاست ضرورت دی په کار دا چې موږ خپل شناختي کارډونو پته سنګل کړو موږ کراچوال یو موږ هېڅ چېرته نشو تللی کراچۍ زموږ ښار هم دی زموږ کلی هم دی زموږ کور هم دی زموږ هر څه کراچۍ دي موږ پښتانه د کراچۍ نه چېرته تللی شو نه دي ځو او دا خلک دې خپل مازغونه دا خبره وباسي چې موږ پښتانه به د کراچۍ په سوات کې زموږ څه دي په سوات کې زموږ څه پاتې دي بھائی زه سوات سړی یم زما پکې څه دي په کار دا چې موږ د کراچۍ پښتانه ځان ته صرف او صرف کراچوال ووایو دلته خپل اډرس چې دی را سنګلي کړو او کوم چې په کراچۍ کې شتمن پښتانه دي هغو له دا پکار ده چې هغو دا کوشش وکړي چې د نورو پښتنو دپاره چې کوم زموږ غریبانان پښتانه دي په کراچۍ کې د هغو دپاره که تعلیمي که صحت که په هر حوالې چې موږ د باچا خان د ټرست د لاندې چې څه خدمت عوامي نېشنل پارټي کول غواړي په هغې کې بھرپور سوالو ستاسو د ټیم ډېره مننه ډېره مهرباني والسلام د ملګري تعدي کوي بیا به خبرې کوو رحمان بابر صاحب زموږ د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي سیکرټري اطلاعات دی د پښتون قومي تحریک ترجمان دی رحمان بابر صاحب تا د باچا خان دسترخوان ضلع شرقي کې هرکلی وایو نن ته په دې پروګرام کې شریک شوې څه تاثرات دي څه پیغام دی مننه تر ټولو د مخه خو زه د خدای خدمتګار تحریک لخوا په سند کې د کراچۍ په د 2 ضلعو کې چې کوم ضلعي خدای خدمتګاران سالاران دي چې هغو په کومه طریقه باندې په کوم ښه انداز باندې په ټوله روژه کې کوم د روژه ماتي پروګرام کم اهتمام کړی و نو ټولو ته زه د صوبایي خدای خدمتګار کوم سالار دی نورمد بای او د 2 ضلعو سالاران د ملیر سالار عدنان لونګ چې په ټوله روژه کې دا کار کړی و بیا ورسره نورالله سکزی صاحب تا او استاد ضلع په ټولو خدای خدمتګارانو کوم تنظیم دی هغه د زه د صوبې لخوا د عوامي نېشنل پارټۍ د ترجمان په حیث باندې و ټولو ته داد وایم آفرین ورته وایم چې په یو داسې وخت کې چې د روزې په دې مبارکه میاشت کې د کراچۍ په دې ښار کې په کوم انداز باندې کوم دوی د باچا خان د دسترخوان په نامه باندې و غریب و بې وسله انسانانو ته کم روزمات ورکوي دا زموږ د بابا د هغه فکر تسلسل دی چې کوم د عدم تشدد او ورسره د انسانیت د خدمت لپاره 100 کاله بعد هم چې دی جاری دی روان دی د دې دسترخوان تر ټولو مقصد صرف دام نه دی چې صرف موږ دلته روژه ماتي خلکو ته ورکوو د دې مقصد دا دی د بابا د سوچ هغه عکاسي ده چې په دې کې بغیر توپیر د انسانانو د قبیلوي او د قام پرستۍ نه اټ کر د انسانانو خدمت دلته کیږي د هغو ته روژه ماته ورکول کیږي او په داسې وخت کې ورکول کیږي چې دلته د کراچۍ په ښار کې یا په دې ملک کې د حکومت لخوا څخه هېڅ داسې د غریبانو دپاره نه داسې پروګرامات شته نه د دوی کوم زکات یا اشر څه دی چې د حکومت لخوا به غریبانو ته ملاویږي نه هغه ورکول کیږي خو د باچا خان تحریک خدای خدمتګار او د باچا خان پیروکاران پر هر چوک د کراچۍ په ښار کې ناست دي او د غریبو او بېوزلو انسانانو ته د روژه مات پروګرام ورکوي زه یو ځل بیا نورالله سکزی نور محمد بای او خدای خدمتګارانو ته د عوامي نېشنل پارټۍ سند لخوا څخه انتهایی خراج تحسین او د داد مستحق دي او آفرین او داد ورکوم ډېره مننه. یو جان حمیدالله خټک صاحب خټک صاحب تاسو نن سوراب ګوټ ته د عوامي نېشنل پارټۍ ضلع شرقي د باچا خان دسترخوان کې شرکت کړی دی څه پیغام څه تاثرات دي نورالله چکزی صاحب د هر څه نه اول خو ستاسو د دې دعوت ډېره مننه او چې دا اهتمام مو کړی دی زه به په دې رمضان مبارکه میاشت په حوالې سره دا ووایم چې حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په خپل آخري خطبه کې
په میدان عرفات کې د 1 لاک نه زیات صحابه کرام موجود وو چې حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د قرآن دا آیتونه تلاوت کړل او یې وفرمایل چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. او الیوم اکملت لکم دینکم په نن ورځ باندې په تاسو باندې دین مکمل شو واتممت علیکم نعمتي او ما په تاسو باندې د خپلو نعمتونو اختتام وکړلو ورضیت لکم الاسلام دینا او تاسو د پاره مې اسلام غوره دین وګرځولو. لکه څنګه د قرآن د آیت مفهوم دی چې الله پاک فرمایي چې روژه زما د پاره ده او زه به د دې اجر ورکوم. د ټول عبادتونه د الله تعالی د پاره دي خو روژه داسې عبادت دی چې په دې کې ریاکاري نشي کېدلی. مونږ چې یو سړی کوي ته ویلی شي چې یاره ریاکاري به کوي، حج چې کوي ته ویلی شي چې ریاکاري به کوي، زکات چې ورکوي ته ویلی شي چې یاره ریاکاري او امکان پکې شته. خو په روژه کې ریاکاري نشته ځکه خصوصي طور باندې دا فرمایلی شوي دي چې دا زما عبادت زما دپاره دی او زه به د دې اجر ورکوم. او تاسو چې کوم د باچا خان دسترخوان دا اهتمام کړی ده زه به دا ووایم چې د باچا خان یو آفاقي پیغام و د احترام انسانیت او ټولو انسانانو ته د یو بل احساس کول. لکه څنګه روژه ده دا انسان ته احساس ورکوي چې د بل کس د لوږې او د تندې احساس وشي انسان ته. همدغه یو میسج دی چې موږ د نورو انسانانو د فطري جذباتو لکه د هغوی د لوږې د تندې احساس وکړو. زه یو وارې بیا ستاسو شکریه ادا کوم د ضلع ایسټ صدر فهیم جان صاحب چې هغوی هم خصوصي وینا کړې وه او د ضلع ایسټ ټول تنظیم ډیره مننه چې تاسو په ډیر ښه انداز کې په ډیر بهتر انداز کې دا اهتمام کړی ده. ډیره مننه، ډیر تشکر. سلامت او خوشحال اوسئ. او د باچا خان دغه یو پیغام دی چې د چا د هغوی شخصیت متعلق یوه خبره کړې وه چې جن کی نظروں میں تھا ایک عالمی تہذیب کا خواب جس کا ہر سانس نئے دور کا معمار رہا، ساری قوموں کے گناہوں کا کڑا بوجھ لیے عمر بر صورتی عیسیٰ جو سردار رہا، پھر بھی ہر دین ہر ایک دھرم کا غمخوار رہا. ډیره مننه، ډیر سلام جی برف راوړي موږ څنګه مشره اجیتور خان نورزی صاحب دا د هرکلی وایي باچا خان دسترخوان کې ضلع شرقي کې څه تاثرات بودي؟ ډېره مننه نورالله صاحب، ډېر بهترین پروګرام دی. ضلعي زه خپله د ضلع ایسټ صدر فهیم جان خان او جنرال سکرټري رؤف خان او د ضلع ایسټ د کابینې او د دوی د ټول مجلس عاملې د ملګرو شکریه ادا کوم چې دوی ډېر په ښه روایت قایم کړی د باچا خان دسترخوان په نامه باندې. دا یو ډېر ښه روایت دی او انشاءالله په دې طریقه باندې به عوامو ته یو ډېر ښه میسج ولاړ شي. نو زه لحاظه چې وخت ډېر کم دی د دوی د کابینټ او د ټولې کابینې د صدر او د سکرټري د ټولو ملګرو خصوصا ستا شکریه ادا کوم چې تاسو موږ ته د دې دعوت راکولو موقع راکړه. الله مو خوشحاله آباد. یو جان مننه. شهر افریدي صاحب د عوامي نشر پارټي صوبایي ډیپټي جنرال سیکرټري هم دی او نن د خدای خدمتګار ضلع شرقي له اړخه چې دا کوم باچا خان دسترخوان لګېدلی دی په دې کې نن خدمت هم سره انجام ورکوي. شهر افریدي صاحب څه تاثرات دي نن پروګرام په حواله سره؟ गुजारिश है कि अवामी नेशनल पार्टी सिंध सूबाई सदर मोहतरम शहसियत साहब की तरफ से ये हिदायत थी कि सूबे में जितने भी खुदाई खिदमतगार तंजीम है वो अपने ज़िलों में बाज़ा खान दस्तरखान इफ्तारी का प्रोग्राम करें. तो आज अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र इंसानियत ने जो बुनियाद रखी थी बाज़ा खान बाबा ने खुदाई खिदमतगार तंजीम की, आज ज़िला ईस्ट की जानिब से नूरुल्लाह हमारे सेक्रेटरी खुदाई खिदमतगार के और ज़िले जनरल सेक्रेटरी रऊफ़ खान दावड़ उनकी सरबराही में आज यहाँ पे दस्तरखान हो रहा है, अफ्तार हो रहा है. और ये इस बात का सबूत है
कि बादशाह खान बाबा अगर जिस्मानी तौर पर हम में मौजूद नहीं तो रूहानी तौर पर वो अपने तालीमात के ज़रिए वो हमारे अंदर मौजूद है और उन्होंने जो बुनियाद रखी थी उसका तसलसल आज भी जारी है। आवाम की खिदमत जारी है, बिलौस करना इनकी कोशिशों से इस प्रोग्राम का इनेकाद मुमकिन हुआ। क्या कहना चाहेंगे? शायद वाला देख रहा प्लेट रावड़ा हाँ